الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هارون الرشید بادشاہ اخکار تاوتے ہو چه اخکار اوکنو اخکار خو پیجا نہیں کنو ټول پیجا نہیں ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې په ورځ ښکار کوي ضیاءالحق صاحب هم هغه ورځ را روانو کوواټ ته ښکار کولو دپاره هسې زما اړه کې راله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بیغمه زړه کاری او د اوزګار زړه کاری غمزده زړه چې دی اخکارونه نه کوي تفریح او سیلونه نه کوي غمزده زړه چې دی آپ پردای روټای او پردای فنکشنونه نه اټینډ کوي د چا چې زوی مړی او هغه ته په درېم ورځ ووایې چې راځه روټای مې درته کړې ده او ډېر خلک مې راغوښتي دي لار بشي در سره د چا چې زوی مړی یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړی یا د چا مور مړی یا د چا رور مړی نو غمزده سړی ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې ده یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشه غمزده زړه به داسې نو هسې ما ته دا شعر خولې ته راغی چې یو عاشق خپلې معشوقې ته وی چې ته په بستر د بېغمۍ کوې خوبونه او زما په مخ کې اوښې لارې جوړوي ته څه پوهې زما د درد نه د بېغمۍ په بستر باندې ودی او زما په مخ کې اوښو ولې جوړې کړې بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي یا به کېږي نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ ښکار چې څه وخت کې خوړو
نو یو کارغه راغی او د هارون رشید د بادشاه د مخې نه غوښه وتښتوله. چې غوښه وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه غوښه وتښتوله. نو پاس سور شو کارغه پسې منډې. اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې. چې دې منډې وای ورپسې صاحبه وزیرانم منډې وای. ځکه چې بادشاہ په منډه شي نو او دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي د لاندې وزیران به ټینګ شي دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک. د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې نو ډېرې جړل. نو د بادشاہ ښځې ته پوښتنه وکړه چې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی. نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی خو د بادشاہ ښځه هم په جړا شوه چې بادشاہ کور ته راغی ښځې ته یې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی. نو بادشاہ هم اوس پوښتنه نه کوي هم په جړا شو. دربار ته راغی صاحبه کابینې میټینګ لګېدلی دی. اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو اوسېږئ د شرمېدلي قوم ته ووایئ چې دا صوبایي اسمبلي چې شروع تاسو ورته بار په دې سړک ولاړ سلی ته خدایم په شرمونو وشرمو. اول خو د اسمبلی ته وګوره چې دا ناس پکې څوک چېرته په خبره پوهېږي او بیا تاسو ورته بار په سړک ولاړې چې اسمبلي شروع ده پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانې وزیر روزي او ما نه به د سرو زرو مولی جوړ کړي. یعنی پرون تېرېدم په لاره نو یو قسم غصه راغله دا خلک ولاړ دي. ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څه له ولاړ وی جی اسمبلی شروع ده. نو ما اسمبلی دې کپر وخوره نو ته څه کوې و زه ورک شه غول راوالی وخورئ. شرمېدلو خو دې وزیرانو ته مه ودرېږئ او نو الله که څه درکړي که ورکوي یې دوو کسو له یې ورکوي یا یې فوجیانو له ورکوي یا یې مولیانو له ورکوي. چا نه چې یره کېږي چې دا راپسې کېږي تاسو له والله که تورې خاورې درکړي تورې خاورې نو څه له ولاړ یې. نو بادشاہ اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی هم په جړا شو چې اسمبلی ته راغی قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحب ورسره میا اقبال هم په جړا شو. ولی وی بادشاہ جاړي چل څه شوی دی بادشاہ ته وی جی لنډی مړ دی مړه ټوله کابینه په جړا ده. یو پکې چېرته د خدای کمقل هوښیار غوندې و هغه وی صاحب دا لنډی دی څوک مړ دی. بادشاہ وی خبر نیم خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی بس زم په جړا شو. وی جي لږه پته خو کوي چې کور ته راغی ښځې ته وی چې ښځې دی لنډی څوک دی ویل خبره نیم د دوبي ښځه راغلې و هغې وی چې لنډی مړ دی نو جړلې زم په جړا شو چې د دوبي ښځه یې راوغوښته چې کور دې وران شه ټوله باچهي په جړا ده دا لنډی څوک دی هغې وی لنډی زما د میړۍ او خرو
لنډه غوندې خرو نو دوبي ګاټ لبه پیجامې وړې راوړې امرو نو زمونږ د رزق معامله خراب شي و نو ما زکه جوړ چې پته ولګي دا خر مړ قسم په خدای دې که په پاکستان کې د دوبیګاړ د خر عمره جړام د انسان په مرګ باندې شتا د دوبیګاټ خر مړو ټوله بادشاہي په جړې ده نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چې ده لکونه روپۍ په یو ښکار باندې خرچ کیږي ښکارونو ته روان تاسو مونږ د داسې ملک خلک اوس مونږ به کم ځای نه محمود غزنوی پیدا کوو یا به کم ځای نه حضرت عمر پیدا کوو یا به ابوبکر صدیق پیدا کوو یا به عثمان ذوالنورین پیدا کوو یا به حضرت علی پیدا کوو کم ځای نه خو دغه قوم نه وي چې څنګه مې وي اسې جی وي څنګه قوم ده داسې په حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړې وشي اب د هر مسلمان د کور مړې وي او د هر مسلمان رب په دردي نن ستا په ملک هغه نشته نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم د خدای کلام او جبریل دا هغه ملائکه ده هغه سیکشن افسر یو تپوس مان داو کو چې جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید اوس منډي وای نو کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړي چې واوړې نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه سګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکی د لاس او خپې داسې شاته تړلی دي او په ډاډه پروت دی د کارغه هغه غوښه یوړه هغه سړی له په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوته سړی نه تپوس کوي چې هلکه دا څه چل دی څوک وی صاحب سوداګرم په لاره روانم غلو شو کولم او ورسې رانه واغستو په پټکی او صادره او تړلم او دلې داسې پرې هغه غلام خو پیسې تی واغستې سړی خو یې مړ نه بیګاره ته چاوي دلته د دریو کالو ماشومه چالاله کړې ده او په بوجۍ کې اچولې ده او دغه کور مخې ته ورته غورځولې ده کوم ملک چې د ظلم دا انتهای نو د درې کالو ماشومې څه ظلم کړی حد ده د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به ونه لګولې انداز